अस्सलाम वालेकुम خوږو مرګرو زه امید لرم چې تاسو به ښه او تاسو خرګوشان بم بالکل ټیک ټاک یې په تیره ویډیو کې موږ د سرنج نه چې کوم فیډر جوړ کړو په دې ویډیو کې به ان شاء الله موږ تاسو ته خو چې هغه فیټر باندې با چې کوم واړه بچی دي هغه له تاسو پي څنګه ورکوي هغه پي به څنګه جوړیږي ان شاء الله پوره ډیټیل سره په دې ویډیو کې به تاسو ته خوایم او ان شاء الله امید دی چې دا ویډیو به تاسو خوښیږي او تاسو زده کړم دې سره کیږي چې کم طریقې سره تاسو د خرګوشانو بچولا یا غټو لا تاسو پي ورکول شي نو ټایم نه ضایع کوو راځئ جی دا وګورئ ماشاءالله دا درې بنیز دي د دې مور چې کوم هغه ایکسپایر شوی د سرنج په ذریعہ باندې کوم چې موږ تیر ویډیو کې کوم فیډر د دوی لپاره جوړ کړو تاسو کته شي چې ډېر اسانتیا سره ډېر آرام سره چې کوم دی هغه بنیز فیډ کوي بلکې هغه پسې زور لګی چې یاره دا زه بار بار فیډ کما او د دې یو طریقه دام دا چې تاسو تماویلو چې کوم دا نری غونډه کې سرنج وی یا د پوکڼې چې کوم وی اکثر ماشومان په دې باندې لوبي کوي دوم هغه پوکڼې دي هغه تاسو د سرنج ته چولې شي تقریبا 1 انچ پورې چې کوم دی تاسو دا پوکڼې سایز چې کوم دی دا کټ کړئ او د سرنج خولې ته واچوي نو ایزیلی تاسو وګورئ ماشاءالله ډیر ښه طریقې سره چې کوم دی دوی فیډ کوي لګیا دی ډیر آرام سره فیډ کوي ډیر اسانتیا سره دوی عادت شو داغي او وجه دادا چې کوم د دې مخې د پوکڼې چې لګیدل پښتو کې به ساده الفاظونو کوم تاسو به پوه شئ هغه انتهایی نرم وي نو چې کر دا نرم وي نو دوی ته دا فیل کیږي چې را دا زموږ د مور ته دی کوچري مونږ په سرنج په کوچري موږ د سرنج په ذریعہ باندې صرف دوی له ورکول په هغې باندې به د دوی خلم خوږېده او دې ته به دا محسوس کېده چې یاره دا سبل څه دي نو چې څومره شوق سره دوی دا فیډینګ کوي لګیا دی بیا به داسې شوق سره دوی دا فیډ نه کولو ښه جي اوس به راشو د کنډولي طرف ته دا سریلک دی دا سریلک دی دا تقریبا نیم کپ اوبه چې کومې دي نیم ګرم پانی په هغې کې یو چمچ به واچوئ هغه به ښه مکس کوئ او دا به دومره ټینګ به نه جوړوي چې هغه په سرنج کې نه راځي او نه به دومره نري جوړوي چې هغه بالکل اوبه وي او دوی اسکي نه دې کې به نور هیڅ قسمه داسې څیزونه تاسو نه ایډ کوئ نیم ګرم اوبه چې کومې دي تړم ماتې اوبه دي یو چمچ چې کوم دی سریلک به پکې واچوي هغه به ښه مزېدار طریقې سره مکس کوي او د هغې نه پس چې کوم دی په مزه مزه سرنج په ذریعه باندې ورکوي دا 1 ml سرنج دی دا تقریبا د 14 ورځو بچي دي دې بچوله چې کوم دی 3 سرنجه 15 سرنجه په یو ټایم کې تاسو ورکولی شئ او ورځ کې 2 ټایم ولا تاسو ورکولی شئ او ایزیلی مزېدار طریقې سره چې کوم دی دا به دینه فیډ کوي هیڅ قسمه داسې مسله نه کیږي کوشش به دا کوئ چې دې طریقې سره فیډ ورته کوي چې په پوزه باندې نه روزي ولې چې په پوزه روزي هغې سره د دوی ساه بندېږي زه امید لرم انشاءالله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي تاسو به ترې زده کړم کړي وي او دې طریقې سره تاسو دا بچ چې کوم دی دا ساتلی شي خپل ډیر خیال ساتئ ما په دواګانو کې یاد ساتئ د الله په امان